زما نوم صاحب خان دی او زه د بشام شنګ اوسېدونکی یم. زه په خپله دغه چنګوپو کاروبار کوم. زموږ پلار نیکه دا کسب کوي. څه ځای کې ګاډي ورغړي، څه ځای کې د سیند ته لاشي سیند کې دا موږ وباسو. د لفټونو کار کوو، د پلونو کار کوو. دا زموږ وړوکې کمپنۍ ده، کوکاین کمپنۍ ده، لوکل کمپنۍ ده. نو موږ پلار نیکه بچپن نه موږ دا کاروبار کوو. د دې بډایالۍ واقعه خو داسې شوې وه، موږ په خپله هغه ټایم زه لکه هغې نه یوه ورځ مخکې زه شپې د باشه ډیم نه رالم. موږ باشه ډیم کې کار کوو. څنګه کور ته راورسېدو هغې کې وسیم خان دی، زموږ د علي خان دی. هغه موږ ته کال وکړو چې زما نیکه نوم واغست. وایي ته د کوکا زوی که نسې؟ ما ورته زه د هغه نسې یم. خدمت وایي جي. وایي زموږ داسې یو لیپ پسو شوی دی او دا ټوله قیصه یې راته وکړه. نو هغسې خبره وکړه. بیا ما ورته ماته پکچر واتساپ باندې راولېږه. بیا هغه پکچر راولېږه، ما چې چیک کړل. نو ما انشاءالله زه کوشش به کوم، خو کېدای شي اپریشن ډېر سیریس دی، که ونه شي موږ نه. نو وایي نه تاسو راشئ. نو بیا موږ لاړو هغه ځای ته، الله به کور رسولو خیر خیرات سره. موږ نه مخکې بیا جهازونه، آرمي او ډېر کوشش کړی. نو موږ په خپله بیا خپل اپریشن ډېر ناوخته شروع کړه. 5 بجې وې مازدیګر موږ خپل اپریشن شروع کړو. هغې نه بعد موږ سره خپلې یو پولی ورته وایي شرینګل. نو موږ سره شرینګل یو بیا آرمي والا موږ له خپل پولی یې راکړي دي او موږ سره یې منډه تړله. او دې کې به کې تقریبا 8 کسان وو ټوټل. دې کې یو جهاز اوچت کړی او 100 کسان چې موږ دا کړي. موږ سره یو عالي زیپلین والا او یو زه موږ دا 2 کسان. دا موږ دواړه په شریکه د اپریشن جاري کړی. نو بیا شپې تقریبا 10:30 بجې وې چې هغه اپریشن الله به کامیاب کړی او ماشومان خیر خیرات سره خپل مور او پلار له خیر خیرات سره سیټ شوي. نو موږ خو دې نه مخکې یو هیواد مخکې موږ هم هغسې هغه وخت کې عمر کاکړ صاحب و. نو هغه موږ ته هم د سرکاري هیواد راکړی. نو اوس زرداري صاحب بیا موږ وغوښتو پېښور ته. نو موږ ته مخکې پېښور ته چې وغوښتو نو بېګا تقریبا شپې 12 بجې وې چې واپس راورسېدم پېښور نه. ما ته هیوادونه هم میلاو شو سرکاري او زه خو ډېر شکرګزار یم د هغو. زموږ خو ډېر ګورنر صاحب ډېر ښکلی استقبال وکړو او موږ یې داسې وګورلو لکه خپل بچوړی چې موږ یې سینې ته نږدې هم کړو او موږ ته یې هیواد هم راکړه، موږ ته یې هر څه راکړه او بیا کمره موږ ته راکړې وه، روم یې موږ ته راکړی، خپل سرکاري روم یې راکړی. نو زموږ یې ډېر دروند استقبال کړی او تره زموږ ډېر لکه دروند استقبال کړلی. دا لغمه یوازې ما ته نه میلاو شوي، دا زما ټول شنګلې کوم مینهوال وروڼه مې چې هغو ټولو ته میلاو شوې ده او شنګله کې اول ځل دی ما ته میلاوه شوه. داسې خو زه هر خدمت ته د پاکستان د کونې خدمتونه موږ کړي دي، د پلار نیکه کړي دي او زه هم دا جذبه ده زما په زړه کې چې څو پورې زه ژوندی یم او داسې خدمتونه راځي دا به تر مرګه پورې هم زه کوم. او زما خو خپل شنګلې مینهوالو ته او وزیر اعظم صاحب ته زما دا یو حرص دی چې موږ د سرکاري یو جاب میلاو شي. نو زه به د دې ډېر شکرګزار یم. ولې چې زه په خپله کله یو ځای کې د اړیکې وو، کله بل ځای کې د اړیکې وو. نو موږ دعوې وو چې موږ ته ښه جاب میلاو شي. نو موږ به مخکې هم خدمتونه کړي، که جاب میلاوېږي هم نو بیا هم خدمت کوم او که جاب میلاو شي نو زه به ښه خدمت کوم. ولې چې زه به دا یو وګڼم چې زه خپل د وروڼو لپاره خدمت ته ناست یم.